ما داسې اګنور کوي. زه په هیڅ نه پوهېږم بلال. او خبرې هغه خپل فون آف کو. څومره د بېزتۍ خبره ده. دلته چې بیا زموږ ذمواري ده. شاب دې دپاره نه پرېښي چې یا د خپله مرضي کوي او ګرځي دی. خاوند یې دلته ناست دی او هغه مشروط هلته ناسته ده. حالا د دې نه ده خبره چې هغه مامور کره ولې پرېښوده. تو خو خبرې که نه اوس خبر شوم. د بلال بچیا کتاب یا فونو کو نه زمانه بد بس وکم نه. ستا نه بد واقعي چې څوک نشته. جی بابا. آمنه هم د مایرې باره کې تا ته څه ویل غواړي. زه خو نه د هغې باره کې څه ویل غواړم او نه اورېدل. نه زما بچیان تا ته څه غلط فهمي شوې ده. ما ته هېڅ غلط فهمي نه ده شوې. ما په خپلو سترګو کتل او په خپلو غوږونو مې واورېدل. زما خو په هغه ښځه باندې اعتبار ختم شو. په کولو غوږونو واوره مشر سرکار. زه به ستا او ستا د خاوند دا سازش کامیابېدو ته نه پرېږدم. تا چې په هغې کم د بلال د تعلق الزام لګولی دی هغه الزام ستا په مرۍ کې لکه د پټې په شان نه ټولو کوڅو کې مې را نه ښکلې که نه. د زما نوم به امنه بیبي نه وي. فاطمه د شهاب په اسره باندې ولې زما پلار کېنولې وه. تا هغې ته د دې حویلې د انکور جوړېدو خوبونه ښولي وو. اوس یې د هغې ژوند تباه کړو نو رستو کېږي لګیا یې. امینې څه چل شوی؟ د نیمې ګنټې نه لږ هم د خپل خوب ګولۍ ګورم. سر مې د دړ نه مات شو. سکون راته نه میلاویږي. نه میلاویږي راته سکون. نه میلاویږي سکون. ډېر درد دی پې. غټه پریشانی ده. چپ کا پسر را لزور کا. زیاتې خبرې مه کوه. کم غم چې ته دننه پټې هغه را بهر کا. په سکون بشي. پیر جلال مال دوکه راکړه. نو په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده. هغه خو همیشه داسې کړي. هغه زما سره واده کړې وه چې هغه به ما یې راته هېڅ هم نه وایي. حرامخور هغې ته ووي صحیح وي دکه که نه چې مایره د شهاب په ځای د بلال د بچي مور جوړېږي. دا څه وې ته؟ دا خو څه کې چې شهاب هم پې یقین وکړو. ستا لاس ولې ودرېدو؟ زور وکړه زور. تا خبره داسې وکړه اوس به د مایرې څه کېږي؟ ستا لاسونه د مایره په همدردۍ باندې ونه درېدل. ستا سره خپل غم پیدا شو. تا د مشر سرکار جوړېدو خوبونه لیدل شروع کړي. دا وګوره هغې مشر سرکار په یو جټکه ستا زما د مایره او د شهاب سټ مات کو. امیز زما بچې چېرته ځې؟ خپل کور ته. ستا پلار ویلی دی چې ته به یوازې نه ځې.
مونږ دواړه به تا سره ځو. څه مطلب خو ما ته پته نشته چې څنګه هغوی ویلیو هغه شان مې تا ته ووایه. زه ښه خبر یم چې هغوی ولې تلل غواړي. هلته به د هغوی نه معافي غواړي او ورته به وایي چې زما لور نه خطا شوې ده. بیا به داسې حرکت نه کوي. دا معاف کوي. که هغوی معافي غواړي نو غواړي دی، خو زه به نه غواړم. پته نشته بابو څه شوي دي. د مالکانو د چپړاسیتوب په دته جوړ شوی. زه بابو سره هیڅ چرې نه ځمه. د خپلو سترګو وړاندې د هغوی بېعزتي نشمه برداشت کولی امي. ته یې نشې کولی، خو هغه هر څه برداشت کولی شي. زه به ورسره خبره کومه. کور کې نشته، پیر جلال غوښتی دی هلته تللی. ښه ده، ځان مې خلاص شو. زه لاړم، که هغوی تپوس وکړو نو ورته ووایي بیا. کینا کمالا. مننه پیر صاحب، حکم کوي. حکم خو ته کومه څه کینا. کومه خبره چې تا ته زه کول غواړم اورېدو سره چې ته ونه غورځېږې. د زیارت پر ورځ زه دلته وم. ټوله شپه ما دوی سره خبرې کولې او د دوی مخکې ما صرف یو سوال کېښوده، که کرامات دروغ دي نو زه مو د دریو ښځو عذاب کې ولې واچولمه؟ که د لومبۍ نه مې زوی ونه شو نو د دویمې نه به شوی و، څنګه چې د مارې نه کېږي. په دې دریو ښځو کې زه ولې راګیر شوم؟ ستا څه خیال دی؟ دا ارسه خو د الله او د دې مرضي ده. تاسو دینه پوښتنه کولی شئ. ما کې دومره همت چرته دی چې زه داسې ګستاخي وکړم؟ تا کې خو نشته، خو مارې دا ګستاخي کړې ده. ما هغه ډېره سپکه کړه، ډېره شرمنده ده هغه. ستاسو مشر سرکار او صاحبزاده صاحب په خپو پریوزي او آینده به داسې غلطي نه کوي. د دې خو به وروستو فیصله کېږي. دوی سره چې زما کومې خبرې شوي دي د هغې نتیجه خو واوره. جی د کرامات په باره کې په تپوس زه ستړی شوم. اچانک مې سترګې ورغلې او په خوب کې ټول جوابونه میلاو شو. د دوی په مهربانۍ سره ټولې غوټې پرانیستې شوې. د څه په وجه چې زما ایمان په دوی ګډوډ شوی و. الله دې ستاسو ایمان مضبوط لري. بلکې زما ایمان دی چې زما ایمان د دین اوچت شو نو زه دې په حرام مرګ مړ شم. جی څه بشارت وشو؟ کرامت رښتیا دي او ماره دروغجنه. خوب کې راته د بلال او د مارې مخونه خولی شو او وی راته چې دا ګناه هغه وخت شوه کله چې هغه څو ورځو له ستا کور ته درغلې وه. مایرا د بلال د بچي مور جوړېدو واله ده. آها وړي
وړې زه څوک په تیارو کې ساتل نه غواړم، نه په خپله اوسېدل غواړم. ما ته صفا صفا ووایه ستا څه اراده ده؟ په څه هکله؟ سبحان الله، ما نه تپوس کې د څه باره کې؟ زه د شهاب او د فاطمې خبره کوم. څه فیصله کړې ده تا د هغې په باره کې؟ لالا جی تاسو د پیر جلال سره خبرو وکړئ. هغوی چې څه سوچ کړی دی هماغه به کېږي. نن د مخکې خو د حویلۍ ټولې فیصلې به ستا په خوښه کې دي. دا پیر جلال د کوم ځای راغی؟ زه اوس دې معاملو کې راتلل نه غواړم لالا جی. دا ټول معامله ستا د لاسه جوړ شوي دي وړې، اوس ترستو کېږي. ما څه نه دي کړي. فاطمه د شهاب په اسره باندې ولې زما پلار کېنولې وه. تا هغې ته د دې حویلۍ د انکور جوړېدو خوبونه خولي وو، اوس یې د هغې چون تباه کړو نو رستو کېږي لګیا یې. आवाज ښکته لره لالا جی. زما په سینه کې ستاسو نه زیات طاقت دی. ګماخ نه کولاو که نو ډېر به شرمنده شئ تاسو. دې لپاره بهتره چې غلي اوسئ. زه به شرمنده کېږم، زه به شرمنده کېږم. د یو معصومې جنۍ ژوند تباه کولو باندې تا ته شرمندګي په کار ده وړې. وکړه شرمنده، وایه وایه څه خبره ده؟ دا خو تاسو د فاطمې نه تپوس وکړئ، کومه چې خپلې منصوبې ریکارډ کوي، کومه چې د دې حویلۍ نوې سرکار جوړېدو خوبونه ویني. زه به اوس په دې حویلۍ کې یو هم نوې سرکار جوړېدو ته پرې نه دم. هغې ته دا خوبونه خور وله بل څوک نه و، صرف ته وې وړې ته. ما هغې له دا خوبونه ښودلي وو که نه، خو دا مې ورته چرې نه وویلي چې ما او زما زوی ته د سپکه وینا وکړي. ته ته دا سبق پیر جلال ښوولی دی. ما ته چا هېڅ سبق نه دی ښودلی لالا جي. ما دا هر څه په خپل غوږونو اورېدلي دي. زه به پیر جلال او تا په دې باندې جوړېدو د خپلې ټول ژوند سره لوبو ته پرېږدم. چېرته دی پیر جلال؟ نن به زه دا فیصله کوم نو هله به ځم. ټیک ده، څنګه چې ستاسو مرسي. څنګه چې ته حق زک شوې داسې ما سره هم شوي دي. ما همیشه ماره لور ګڼلې ده، خو هغې نه د دې پلار عزت وساتلو او نه د دې پلار. څه سوچ کې تو؟ दिमाग में शल शू से सोचो कम. तो सोच में कवा उम्र सोच को दादा मंगा तब मुश्तरक कलूर मामला दा چې دیګن د سومرم کانې ولو لم وخت پر جامع بګنده کیږي. اوس مسله د خپل عزت بچ کولو ده. د خپلې شونډې وګنډه. ماره دې ته نه بوځه. ماشوم چې وشي شهاب به ورته طلاق ولیکي. بلال سره د هغې واده وکړه. په دې دنیا کې په خلکو پرده واچوه. د قیامت په ورځ به الله پتا پرده واچوي.
که ما ستا نمک نه وی خوړلی نو ما به دا نوټونه ستا په دې مخ درویشتي زما بچی دی نه پلار بدکارو نه مور او نه هغه زه هر څه منلی شم خو دا الزام کله نشم منلی زه ثابتولی شم زم ثابتولی شم چې مشر سرکار خپلې خاص نوکرې سره مایره زمون کور ته رالیږلې وه هغې سات په سات د هغې نګراني کوله په دغه ورځو کې مایرې که د کور نه یو قدم هم بار ویستی نو الله دې زما په ځن کدن کې کریمم نصیب نه کړي ولې دا ټول دروغ وایي دوی نه نیم خبر خو تاسو دروغ وایي د همیش په شان ډېره ښایسته ښکاري ته فریدا دا ته ټیک نه کې زه د یو دروغجن انسان وجود په خپل کمره کې نشم برداشت کولی ما هیڅ دروغ نه دی ویلی څه چې رښتیا و هغه مې وویل او اوس د رښتیا ویلو سزا خورم بچا الزام لګولو ته ته رښتیا وې ما سره د خپلو خبرو داسې دوه ګوان دي چې پکې یو چرم دروغ نه دی ویلی د هغې د رښتونو ګوی خو به ته هم ورکې خامخا ستا زوی شهاب او بتولې जी सरकार خپل خدای به ګواه کړي ته او د خپلو بچو په سر قسم مخرتب څه پته راته ووایه د څه باره کې پیر صاحب د میر او بلال باره کې کله چې ته د هغې کور کې وې بلال ورته راغلی و او جی هغه خو په ډومبی ورځ راغلی و پوره خبره وکړه که مالګه مرچکې دې پې واچو نو ژبه نه پرې کومه زه د خپلو بچو په سر قسم خورم چې څه مې لیدلي هماغه مې درته وویل هغه ورځ کمال صاحب هم کور نو او د هغوی ښځه هم بلال راغی او نیغ د مایرې بیبي کمرې ته ورننوته او ډېر ساعت پس دلته نه راووته څومره وخت پس جی ټایم مې نو کتلی خو 2 غنټې خو به شوې وې زه اوس دا دې څه تماشه جوړه کړې ده تا شهاب هماغه د بلال کور کې لیدلې وه کله چې هغه تللی و نو هغه د بلال کور کې وه که نه منې نو له شهاب نه تپوس وکړه که بیا هم یقین نه کړې نو زه هېڅ نشم کولی بطوله ته خو زما دا سوچ نه هم زیاته دروغجنه وختې پیر صاحب په ړومبي ځل ما د خپلو بچو په سر قسم مې وخوړه او دومره غټ دروغ مې ووې خدای به ما کله معاف کوي نه
او کو ستا رښتیا ووې نو زه به دې معاف نه کړمه پوه شوې دا خبره چې بار لاړه نه شي ګنې زه به ستا وجې ستا په اړه باندې حلال کړمه نه پیر صاحب نه به ویمه تاسو خو جي زمونږ مالک یې مونږ ستاسو غلامان یو چې تاسو څه حکم کوئ هماغه به کوو خپلې اوښکې وچکه او دا کیسه یاد ساته څه پته چې بیا ګوی ورکې ته دا والا تیاره کې ولې ناستې؟ पर्दे बंद कया यास्मीन त्यारा खलगी दورस पर रणा की د تیارو خواهش کول ښه خبره نه وي. ستاسو طبیعت خو ټیک دی؟ ولی تا ته خراب لګي څه؟ ډیر زیاته. څه خبره ده تاسو داسې خاموشه ولی یې؟ څه خاص نه بس هسې که تی مناسب وګڼې نو ما سره په خبره کولو د خپل زړه بوج کمولی شي. زما په چا مې اعتبار پاتې نه شو یاسمین. په ما دې مې اعتبار نشته دی اوس. پتا خو د ټولو نه مخکې اعتبار کړی و ما. تا اعتبار کړی و؟ خو زه یې ننم کومه. په تاسو اعتبار هم او تاسو سره مینم. خبر نه یم څه شوي چې ستاسو په زړه یو بوج دی. خفګان په ویلو کمیږي. زما خفګان په ویلو زیاتېږي. زه به ستا خفګان مخکې تلو ته نه پرېږدم. زه به خپل ځان پورې ساتم. زما یقین وکړه. اصل کې خبره دا ده چې مایرا یاسمین بهر لاړه شه.
تاسو ویل د مایره په باره کې تاسو چې د هغې باره کې څه ویلي هغه هم ټیک ویلي دي هم زه غلط وم ما هیڅ نه دي ویلي شهاب پیر جلال دا هر څه ویلي دي او کړي دي او هغوی چې هر څه ویلي دي ټول غلط دي ما هغه خپله بلال سره لیدلې ده مایره د بلال سره د لیدو دا مطلب کلوم نه دی چې هغه د بلال د ماشوم مور جوړېدو واله ده پیر جلال چې دا ته هر څه ویلي ته هغه هر څه هیر کا او مایره په عزت سره کور ته راوله زه به یوه بې عزته ښځه په عزت سره دې حویلۍ ته واپس نه راولم پیر جلال په خبرو کې راغلی که نه ستا پلار تا ته دروغ وی شهاب ما به مخکې دا ګڼل چې هغوی سم وی هغه دروغ وی خو چې کله ما مایره بلال سره ولیده نو زما یقین شو چې هغه بالکل دروغ نه وی مایرې ما سره بې وفایي کړې ده خبره ووره جی بیبي چې حویلې کې نن سبا سره روان دي هغه جی ما ته خو لګي چې ستاسو د واده تیارې شروع دي څه مطلب علاوه دا دومره غټ خبر به په اوچو شونډو اورې هغه جی د دې څه ضرورت ما خو ټوکې کولی ډیره ځانس برګمه جوړاوه اوس راته زر خبرو کا هغه جی شهاب صاحبزاده صاحب مایره بی خپل مور پلار کړه پرېخې ده ولی هغه جی اورېدلې مې دي چې دروغې وي شهاب صاحبزاده صاحب له دوکه ورکولو د بل چا ماشومې په خېټه باندې دی په دې وجه خو صاحبزاده صاحب هغه همیشه لپاره خپل مور پلار کره پرېښوده ته دنه ولې نه ځې چې داسې د منافقانو د غلو په شان د نورو خبرې په پټه اورې ته ما غلطه ګڼې مایرا ما داسې هیڅ نه کولو ما ته هر څه ښکاري چې ته سکې نن ستا په لهجه کې دومره سختي ولې ده دا خو به زه وروسته تا ته اوس خو زه دا معلومول غواړم چې شهاب ما نه بېزاره ولې دنه مزه دنه مشره سرکار ده چېرته هر څه الټه پلټه نشي اوس خو به زه ټول سیده کمه تا ته زما فکر کولو هیڅ ضرورت نشته ته صرف خپل ځان سنبال کا دلته سره راغلی ته څه مطلب دی ستا دا کور زمام دی دا کور اوس ستا نه دی ما ته منې کړې دي که نه نو بیا ولې راغلی دوباره زه خو څه بل څه دپاره دلته راغلی وم خو چې دلته رالم نو خبر شومه چې ته د خپلې مور په لمسون زما په لمن د بدنامۍ تور داغ لګې اورېدلې مې دي چې زه د بل چا ماشوم ستا په غاړه کومه ته به د دې بل چا نوم ما ته د ویلو تکلیف وکې ستا د سترګو نه حیا بالکل تلې ده ته خبرو ته خو دې ګوره څومره په بېحیایي لګیای بې شرمې زه لا هم دلته یم ما پرېږده چې خبره وکړم تاسو به څه خبره وکئ ټول سازشونه خو ستاسو په دې ښکلي مزغو کې جوړېږي که نه اوس چې زه مور جوړېږم نو تاسو نه هیڅ هم ونه شو ځکه تاسو په ما باندې دومره ګنده الزام ولګو یاد کوئ مشر سرکار
یو ځل تاسو مخکې هم داسې ګنده حرکت کړی دی. مایرې ما مجبوره ما خاموشۍ سره د دې کور وځه. ما ته هر څه معلوم شوي دي. تا ته خو هر څه معلوم شولو که نه؟ خو زه هم د خبرېدو پوره حق لرم چې د چا د ماشوم مور جوړېدو والیم زه. ووایه ووایه. ته بلال دا ستا آخري فیصله ده؟ Get out! Get out! شهاب ته ډېره غټه غلطي کوې چې د خپلې مور په لمسون کې راځې. سوچ وکړه که زه دا ځل لاړم نو واپس به کلم نه راځم. نه مایرې ته زما خبره تاسو خاموشه شئ. ستاسو د خبرې کولو ورځې او زما ته چوپ پاتې کېدو ورځې ختمې شوې. اوس به صرف زه ویم او تاسو به اورئ. دا ټوله دنیا به اوري. بیبی نسیم، آمنه بیبی، بیبی نسیم تاسو چرته یئ؟ آمنه بیبی دا تاسو ټول چرته یئ؟ د بې شرمۍ څه یو حد وي. د بل ماشوم د پیرانو په سر د ورو تپو دومره چغې ولې وې اوس؟ که په تا کې پوټیم غیرت وې که نه نو پخوا به دې خودکشي کړې وه. زه ستا غوندې بزدله نه یم. بزدلي او بې غیرتي دواړه جدا څیزونه دي. یا داسې ولې نه وې چې دومره غیرت در کې نشي چې ځان ووجنې؟ د مرګ دپاره نه، ژوند کولو دپاره د غیرت ضرورتي فاطمې. څه وشو زما بچیه؟ تر اوسه خو سم نه دي شوي بیبي. څه چې کېږي اوس به کېږي. ډېره بې شرمۍ دومره غټه ګناه دې کړې ده او بیا ملا ته خاندې. تا څه میله جوړه کړې ده؟ میله خو تا لګولې وه زما د تلو نه پسته یاسمین سره. تا څه بکواس کېده؟ که ستا زړه زما نه موړ شوی و او تا یاسمین له واپس تلل غوښتل نو تا ما ته ویل ولې نه شهاب؟ دومره غټ الزام لګولو څه ضرورت و؟ ما خپله ته بلال سره لیدلې وې. ما هم په خپلو سترګو څو ځل ته دې سره لیدلی خو کله مې هم داسې خبره نه ده کړې. تاسو رښتیا ویل بیبي؟ تا څه ویلو دې ته؟ ما خو څه نه دي ویلي. دوی چې سم ویلي دي زما ښېګڼې ویلي دي. اوس زما سترګې وغړېدې. ته دې دواړو سره خوشحاله اوسه او زه به خپل ماشوم سره خوشحاله اوسم. ستا او د بلال ماشوم. ستا که یقین وي او که نه وي خو زه خبر یم چې دا ماشوم زمونږ ماشوم دی. نو نه به زه تا نه معافي غواړم او نه به په ویر جړا د خپلې بېګنایي ثابتولو کوشش کوم. او چې کله دا ماشوم پیدا شي نو زه به ورته ویم چې د هغه پلار څومره بزدله او څومره بېوقوف انسان و. مایره مایره بس هیڅ ضرورت نشته د دې د ایسارولو. ته کله راغلی؟ ستاسو په لور یو ځل بیا الزام ولګېدو بابا. مشر سرکار ماله بیا ټک راکو او دا ځل یې دومره ګنده الزام لګولی دی چې په اورېدو به یې ستاسو هم سترګې د شرمه ټیټې شي. ستاسو د لور کور روان شو. که زه د هغې دومره بدې شومه نو دومره ګنده الزام لګولو په ځای به زه مړه کړې ومه. صبر وکړه، زه ورسره خبره کوم.
تاسو ته هغوی سره د خبرې کولو هیڅ ضرورت نشته. کومه ښځه چې خپل ځان بچ کولو دپاره د خپل زوی خوشحالۍ په داو لګولی شي هغه به ستاسو څه واوري. شهاب سره تا خبره کړې ده؟ او جی هغه اوس د مشر سرکار په خبرو کې راغلی دی. اوس به زه هغې سره یو خبر هم نه کوم. بابا دا هم د خدای شکر دی چې هغوی زه بلال سره وتړلم، تاسو سره نه. اوس به تاسو سره د ډي ان اے رپورټ نه پس ملاوېږم. गजरों की दाऊस पनी तार पट गड़े वियवा पिंजरा यवा मर गए दलता यो पिंजरा के डेर मर गए माँ खाम रागले नौचे शपम पसर रागला تاسو زه کوم سپکو خلکو کې ونښلولم ابو؟ دا اوس تاسو پیران چا دپاره چې تاسو خپل هر څه قربانولو له هر وخت تیار وئ. دوی دپاره تاسو خپله لور قربانه کړه. هماغه خلک په ما باندې دومره ګنده الزام لګوي. السلام علیکم جی. چا سره ملاویږي؟ ما او زما لور ته چې کومه تمغه ملاوې دا هغه ملو شو مشر سرکار چې څومره بې عزتي د زمونږه کوله ودې کړه. اوس دلته څه له راغلی؟ مایرا به څه کېږي؟ تا په ما پرېږده، په تاسو به هېڅ الزام نه راځي. سوچ وکړه. ما سوچ کړی دی، د سوچ نه بل ستاسو دی.